ابوالجيش دا یو بادشاه تیر شوی دی او دا د طولون دا یو بل بادشاه د طولون زیو ده طولون پلارو او ابوالجيش د زیو دی باره کې راځي دا طولون بادشاه پلار باندې پیره تیرېدو نو د یو ماشوم وکړه داسې پلار باندې ورکوټه ماشوم مطلب دا چې ماشوم پیدا شو او مور پلار باندې ورزول داسې هغه غلاوارث ماشوم وروچت کو او هغه احمد نوم کې خو هغه بادشاه د یتیم ماشوم له پرورش په خپل دربار کې کو ځان سره غټو هغه چې وخت تیرېده نو هغه ماشوم په احمد یتیم باندې مشهور شو احمد یتیم چې هغه خو د بادشاه خپل ځای نه دی خلکو په احمد یتیم باندې رابلو نو کله چې هغه بادشاه بیا وفات کېدو دا طولون د خپل زوی ته وصیت وکړ ابوالجيش ته چې ګوره که زه وفات شوم نو د خپل ورور چې دا کوم ستا میرنه ورور کېږي احمد یتیم وې د ډېر زیات خیال ساتي او د ډېر د بادشاه د خپل یتیم دا چې کوم د لار نه ماشوم راغس احمد یتیم ډېر ښه تربیت کړو او ته ور دي ماشوم ډېر زیات د خپل ورور ډېر زیات خیال ساتي او ته ویل سیده کله چې هغه پلار وفات شو طولون بادشاه نو د ابوالجيش هغه ته ورځ یو کار پیښ شو د خپل یتیم ورور چې کوم احمد یتیم د یو پسې ولګو ورشه د چابي وال او پلانې کمره کې پلانې سیس دي اب هغه زنه راوړي بیا هغه چې کله لاړ نو هغه د ورځ هلکه هغه کمره به د ورځ نه کولاوي نو هغه چې کمرې تور سره کمرې کولاو کړه د ورځ په ټیم کې کولاو کړه مش الته وقتل الته کې د بادشاه یو خسته وینځه د ابوالجيش او هغه وینځه بادشاه ته ډیره زیاته ګرانه و نو د احمد یتیم چې وکتل هغه د بادشاه هغه وینځه د بادشاه یو بل خادم سره په بدکارۍ کې لګیا و هغه زنانه ډیره چې کوم وینځه هغه ډیره زیاته ویریده او کس چې وکتل چې کوم بدکار انسان او فور نه غزي نو تخیلو او به دی وینځي دا کوشش وکړ چې دا احمد یتیم دا مزان سره په خپل جال کې راګیر کړم خزه په ډیر زیات وسوګو لیکن بس احمد یتیم چې کوم کار د پاره تل چې کوم سی تاوانه کړو هغه کمرې له مسجد راغستو واپس وروته واپس رااله بادشاہ خواله ابوالجيش خواله او دا خزو سره کې دا کارونه نیول کین چې دا کس قرابله خدا به اوس بادشاہ ته ورق قصه سناو چره دا شان ساغ وینځه او خادم انت کې داسې بدکاری کوله او هغه احمد یتیم په غزنانه باندې پرده راوښول هغه بادشاہ ته خبره پاش نه کړه صبر دې تیر شو نو ابوالجيش واده وکړ چې واده وکړو دا هغه چې کوم وینځه هغه نه توجه لګه کم شو دی بل خزر زیات توجه ورکوله چې کوم نه خزه وکړه نو چې کله ډېر ورځې پس بیا دا بادشاہ ابوالجيش خپل وینځه خواته لاړ بادشاہ سره ډېر زیات خندا خوشحالي سره ملاويږي پیار محبت سره ته ګوري لیکن دا خزه په ځل کې خودو چیرې احمد یتیم ورته پوره خبره کړي او اوس خو زما خو بغیر د قتل نمل سره لار نه داسه اخذ یو خپل مکر او خپل فراډ جوړ کړو چې بادشاہ سره ملاو شي د خپل وینځ سره نو هغه ته بجړا شو و یو ورځ څنګه شان دی وسا غرور راغلی او هغه مانه د غلط کار مطالبه را نه وکړه لیکن ما ته ځان بچ ما کوشش کوم هغه مې ځان بچ کوم سره مې بدکاریو نه کړم بس هغه ابوالجيش بادشاہ ډیر زیات غوسه شو چې ښا زمون کور کې راغړ شي او دومره حرامزاد انسان چې تاسو زمون وینځي ته چې کوم زما خاص وینځي هغه ته داسې غلط حرکت کوي بیا هغه ته لاس ورشي ابوالجيش بادشاہ چې کله دربار ته راغی نو د خپل لور جوړ احمد یتیم چې مېرانه لور ته ډیر زیات را دې بده غوسه وته وکړه خدای بادشاہ خپل داسې پټ پلانینګ برابر کړ چې د خپل لور احمد یتیم داسې طریقې سره قتل کړ نو در سکارو په دې بادشاہ چې خپل یو خاص وزیر روغوسو او ته ویلي چې زبطار یو کسر لګم هغه ما یو لوخه ورکړي او په دې کې بولته سامان دا وت الوخه کې واچي خو چې دې کله تعالی دا خبرو کې چې د بادشاہ را لګلم او د بادشاہ الوخه ورسري او بادشاہ د پلانې سپکار د ماته د لوخه کې واچو نو ته به پوه شې چې دا هغه پلانې کس بس فورن دا غي قتل کی بس خپل د بادشاہ ابوالجيش د خپل لور احمد یتیم له لوخه ورک ولاړ شو پلاني وزیر ته وویل چې دې کې تعالی پلانې سیس دل درکې هغه ول سید روان دی هغه وزیر خاطر روان دی زی نو پلار کې ولا اما کس ورغه چې کم کس د
بادشاه د وینې سره بدکاري کړې وه. هغه ورته وایي څه کې؟ اوس زه خو ځم هلته کې فلاني وزیر له ورځم او دا لوښ لوم دي که راته هغه سودا راکړي بادشاه له وړم. ورته وایي دا ستا کار نه دی، دا زما کار دی، زه به لاړ شم، زه دا به زه وکړم. چې هغه لوښی ته هغه بل بدکار انسان واخیسته لاړی. هغه ته خو اوس نه د احمد یتیم ته پته شته چې داسې پلانینګ برابر شوی چې هلته ځم ما نه به سر کټ کوي، او نه د بل کس ته پته شته چې دا لوښی ته نو واخیسته لاړی کې چې کوم بدکاره زناګاره سړی. ورته وایي دا به زه وکړم، ما له لوښی راکړه زه به لاړ شم. چې دا کله دا بدکاره سړی هغه لوښی واخیسته او وزیر ته ورغی، نو دغه شان زه چې کوم دی بادشاه رالېږلی یم او دې کې د بادشاه هغه پلانې سودا په کار دی کې ما ته واچوه. بس وزیر خو پوه و چې ما ته خو بادشاه حکم کړی چې بس فوراً به ترې سر کټ کړي. بس چې هغه ورته ورسېدو ورته خبره وکړه چې بادشاه رالېږلی یم دا پلانې سودا د بادشاه په کار د لوښو کې راته واچوه. بس وزیر ته نه فوراً سر کټ کړ، سر یې ته نه کټ کړ، په هغه لوښي کې یې واچوه او وزیر په خپله بادشاه ته لاړی. وزیر په خپله بادشاه ته لاړی او هغه سر یې ورته یوړو. چې بادشاه وکتل، بادشاه ډېر زیات حیران دی چې دا ما لېږلی کوم کس و او څه لپاره مې لېږلی او دا تاسو وکړو. لیکن وزیر ته خو دا پته نه وه چې دې ما نه د کوم کس مطالبه کړي چې د کوم کس سر به تاله راوړي. وزیر ته صرف ویل چې زه به یو کس درلېږم او ته به ترنه سر وې ما له به هغه راوړي. نو بیا هغه احمد یتیم پوه شو چې ښه دا قصه خو زما د قتل د پلانینګ وه. نو بیا ورته هغه احمد یتیم ورته پوره قصه سونه کړو چې دا خو داسې حساب وتا چې زه به کوم ورځ ولېږلم په سودا پسې کمرې ته. نو هغه کمره کې دا ساده وینځه او دا پلانې دا چې کوم کس نه وزیر سر کټ کړی دی دا دواړه په زنا باندې لګیا وو. بادشاه هغه ټایم کې پوه شو، بیا خپله وینځه راوغوسته. نو چې دا احمد یتیم چې کوم بیان کوي دا صحیح دی، ورته وایي او دا بیان صحیح دی. وایي دغه شان یوه ورځ دی راغلی او په دغه ورځ باندې موږ داسې بدکاري کړې وه. وینځه ګرفتار وم چې تپوس یې نه وکړو چې وینځې کله اقرار دا خپلې خبرې وکړو. وینځه ګرفتار هغه وینځه یې قتل کړه، وینځه یې قتل کړه. او بیا چې کله هغه بادشاه د وفات وخت نږدې شو، د بادشاه د وفات وخت چې کله نږدې شو، نو بادشاه خپل قوم ته وصیت وکړو، خپل وزیرانو ته وصیت وکړو، وایي زما د مرګ نه پس به چې کوم دی همدا کس بادشاه کوم. دا چې کوم احمد یتیم چې په لاره کې مور نه پیدا شو او مور په لاره باندې وغورځاو، دې ته سړی سوچ وکړي که نه چې یو ماشوم په لاره باندې پروت یعنې لاوارثه انسان هغه الله تعالی دغه ځای نه راولي او یو لوی مقام ورته ورکوي، هغه له سلطنت ورکوي. د څه وجې نه؟ د هغه په زړه کې خیانت نه، د هغه زړه دننه صفا و. هغه داسې هم کولی شو ښځې ته نه ښه ډیمانډ وکړو هلته کې په هغه کمره کې چې دا خادم را سره کوم کار وکړو دا کار را سره ته م وکړه، دا بدکاري را سره ته م وکړه. لیکن بادشاه ته راز پاش نه کړي. د دې به صرف دغه احمد یتیم ته پته وي او دغه زنانه ته پته وي، بل سړی هم تښتېدلی و. لیکن هغه هلته کې هغه د بادشاه سره چې ابوالجیش څه کار لپاره لېږلی هغه هلته کې خیانت ونه کړو. چې کوم کار دپاره لېږلی هغه کار یې کړو، واپس نه راغی. نو الله تعالی ورته لوی مقام په دنیا کې بیا ورکړو. دغه قوم بادشاه جوړ شو.